اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کې شته دی چې والحافظون والحافظات. سړی ته پکار دی چې هغه د ښځې کولې حوالې سره محافظ وي. ښځې ته پکار دی چې هغه شوهر حوالې سره محافظ. هغه نه یوه شی دغه دی چې یوې ښځې ته نه دی پکار چې هغه شوهر سره خیانت وکړي، هغه نامحرمو سره رابطې جوړوي. څومره بعده خبره دی چې تو شوهر بهر ملک دی، هغه ته دپاره روزه ګټي، هغه ته دپاره څه دی خویله وبسي ځان باندې، و ته دلته هغه سره خیانت کوي، نامحرمو سره روابط جوړوي. چونکې یو شی چې مکسو چې هغه د خونو ړنګولې باعث جوړېږي، هغه ښځه دی چې هغه خیانتکاره دی. والحافظات کې نه رسي، یعنې د شوهر غیبات کې، یعنی هغه نشونه کې چې هغه نشته دی، د خیاناتو سره کوي، دا نامحرمو سره. ګناه خو یاسې سنګینه دی، ډېره زیاته د هغې دنیا حوالې سره. خو خپل ضمیر نه لږه پوښتنه وکړه چې یو شوهر ما دپاره ګرمۍ سړه هر څه برداشت کړي، و زه څه دی نامحرمو سره رابطه کوم، دا ما دپاره ډېره د عیب خبره دی. دی ما هغه د ښځې شونې باندې یو ضرب دی، یو داغ دی. همدې شان سره یو شوهر ته پکار دی چې کوله ټوله زندگی تو دپاره واقف کوي، او ته دې باوجود یغه نشونې نه فایده اوچاته کړي، یو شپې یو څه ټایم باندې او هغو ښځو سره روابط جوړوي چې هغه خپله میړو ښوي. یو طرف نه هغې ښځې چې د خپل میړه سره خیانت، یو طرف نه تو خپلې کولې سره خیانت، چې تو ته خدای خپله کوله دې نصیب کړي دی، دې باوجود ته زنا طرف ته چې شوهردارو ښځو سره روابط جوړوي. واقعا د تو دپاره یو عیب خبره دی. یوه خونه که چیرې محفوظه پاتې کېدلی شي، هغه دا دی چې یو بل باندې اعتماد دو طرفه شي. اعتماد دو طرفه دپاره پکار دی چې ښځه ټوله وجود فوکس کړي میړه دپاره، و میړه ټوله وجود فوکس کړي، متمرکز کړي، محدود کړي خپلې ښځې دپاره چې هغه زنا طرف ته، ګناهانو طرف ته لاړ نشي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.